औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर साहिबानो तौस्ता बिया योजल ज़मारा तरफ न सलामुना डॉक्टर सादिक खबर कुम माशाल्लाह दनन तारीख ना जमुंग यूएसएमएली स्टेप 2 चिकम जमुंग सी के कोर्स ते माशाल्लाह मुंग स्टार्ट को اوس ډېر خلک داسې دي چې هغوی فرسټ ایډ کتاب لکه هغوی نوم اورېدلي خو هغوی د دې په صحیح زده کړه باندې د دې صحیح په یو پوهه باندې هغوی ځان نه پوهې کړي چې دا کورس څنګه دی دې به څنګه کتل غواړي نو انشاءالله کم ملګري چې زموږ سره په بیسکس کې دي په یو اس ام ال سټیپ 1 فرسټ ایډ کې دي هغوی څنګه مطمئن دي او ماشاءالله موږ سره جوائننګ کړی دی نو سټیپ 2 سی کې موږ به انشاءالله د هغې نه ډېر په بهترین طریقه باندې چې کوم دی دا موږ ډسکس کوو نو ګوره د دې سی کې دپاره چې کوم دی زه تاسو ته دوه خبرې کوم د دې د زده کړې دپاره تاسو له څه پکار دي بیسکس پکار دي زه به کوشش دا کوم چې کوم ټاپک موږ دې کې وایو چې هغې سره زه د هغې ریلیونټ چې کوم بیسکس دي انشاءالله هغه به زه تاسو ته ډسکس کوم دې نه پس بیا دا چې کوم ټاپک موږ ووایو چې داسې 3 ورځې 4 ورځې یا یو هفته پس د هغې بیا موږ داسې سرسري لږ لږ ریویژن کوو چې کوم شیز ته ووایي او د هغې بار بار بیا تذکره کې ریویژن کې نو هغه بیا ډېر زیات موږ سره چې کوم دی هغه بهترین شکل کې چې کوم دی زده کېږي موږ سره د افغانستان ملګري ډېر محصلین داسې دي چې هغوی موږ سره په سټیپ 1 فرسټ ایډ کې دي او ماشاءالله هغوی په موږ یو ټرسټ وکړو په موږ یو اعتبار وکړو چې هغوی موږ سره اوس په سی کې 2 کې هم راغلل نو انشاءالله هغوی ته زموږ د طریقې کار پته ده ډېر محصلین داسې دي چې هغوی زموږ د زده کړې یا زموږ چې کوم د طب زموږ چې کوم د سبق ویلو کوم انداز دی د هغې نه ډېر زیات خبر نه دي نو موږ به کوشش دا کوو زموږ چې کوم د لومبۍ ورځې دا نن درس دی دا به موږ نور محصلینو ته هم کوشش کوو چې دا فری کې ورسو دا نننې صرف لومبۍ درس چې کوم دی په دې وجه باندې چې هغوی دا وګوري د هغوی په دې باندې یقین پیدا شي او انشاءالله موږ سره په دې کې ګډون وکړي نو ډېره زیاته فایده وي نو بیسکس به تاسو ته لږ لږ ایکسپلین کوم بیا به ریویژن مطابق چې کوم دی تاسو ته خبرې لږې لږې کوم او بل دا چې په دې کې موږ سره موسټلی چې کم ټاپکونه به موږ وایو اب کلینیکل ټایپي لکه یو مریض دی هغه ته یو مسله ده د هغې انویسټیګیشن به څنګه کې یا ته انویسټیګیشن وکړو د هغه ډایګنوز ته به ته څنګه ځان رسې یا ډیزیز دی ته ډایګنوز کو د هغه مینجمنټ به ته څنګه کې دا ټوټل لکه داسې کهاني ده چې څنګه پریکټیکلی انسان په اسپتال کې مریضان ویني او د هغې سره سره لکه د اسپتال کې مریض سره ستاسو ته کومه واسطه راځي نو د هغې مطابق په دې کې به موږ انشاءالله کورسونه وایو اوس راځو د دې نه پس یو بل مین ایریا ته چې ډېر خلک دا تپوس کوي چې سر په دې کې په دې کورس کې به موږ څه وایو لکه دې کورس کې دننه څه شامل دي یا په دې کې موږ به څه وایو زه تاسو ته په دې باندې 2-3 خبرې وکړم چې د دې کورس چې کوم دی طریقې کار څه دی بیا په دې کې دننه چې کوم سبق دی انشاءالله چې هغه به موږ ډسکس کوو هغه موږ سره کم دی نو ګوره په دې کورس کې چې کوم دی دننه موږ به انټرنل میډیسن دا به موږ په ډیټیل باندې وایو زه به دلته ولیکم لکه انټرنل میډیسن لکه دا د میډیسن چې کوم دی د کلینیکل میډیسن چې کوم دی د ټول چې څومره اسپتال کې مریضان نازي د هغې چې کوم مرضونه دي یا د مریضانو کوم مشکلات دي اگر دې سبجیکټ نه غیر چاپیره تاویږي لکه دا سبجیکټ ډېر زیات مهم دی او په هر ځای کې زه تاسو انشاءالله په کار راځي نو تاسو که دلته ګورئ لکه کارډیو واسکولر سیسټم شو لکه دا به اوس موږ ډسکس کوو په ډیټیل باندې بیا په دې کې موږ سره انډوکراینالوجي شوه بیا پای کې موږ سره ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ سیسټم شو لکه جی آی ټي سیسټم چې کوم ډایجسټیو سیسټم دی داسې هیماټالوجي شوه داسې نور لکه سیسټم دي لکه رینل سیسټم دی ریسپیریټري سیسټم دی نو دا ټوټل چې څومره سیسټم موږ ووایو انشاءالله تعالی دا به ټوټل پس کې راځي په انټرنل میډیسن کې راځي صحیح ده بیا به موږ داسې چل وکړو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به موږ په طریقه باندې ډرماټالوجي چې کوم دی دا به موږ بیا ځان له چې کوم دی ډسکس کوو په دې کې بیا نور کوم داسې لکه سبجیکټ دي چې تاسو زموږ نه دا تپوس کول غواړئ چې لکه دې سره سره نور سبجیکټ موږ سره کم دي نو صرف تاسو ته آوټلاین ځکه ښیم چې تاسو په دې باندې یو کمپلیټ چې کوم دی مایند جوړ شي او تاسو په دې باندې مطمئن شئ چې دې کې موږ څه وایو لکه دلته وګوره ابسټیټک به وایو ګاینکالوجي به وایو پیډس به وایو انشاءالله لکه پیډس کې ټول هغه میډیسن دی خو بس دا چې دې کې موږ سره دای چې لکه دې کې ماشومان چې کوم د 16 کالو پورې یا 13 کالو پورې د پیدایش نه واخله تر بلوغت پورې چې کوم سټډي ده ته موږ پیډیاټرکس وایو یا پیډس ورته وایو دې کې به ډسکشن کوو او سایکیټري به سره انشاءالله ډسکس کوو نور د رینل سیسټم شو یا پلمونري سیسټم شو انفیکشیس ډیزیز دی مسکولوسکلیټل دا ټوټل چې کوم دی دا موږ سره په انټرنل
मेडिसिन के राजी उस राजे द टाइम वेस्ट कुरु नमक के मुंग प्रॉपर स्टार्ट दनन नवाखलू अल्लाह पाक को नुम बंदे और अल्लाह पाक तिस तासो पर सबक बंदे है गड़ो की सुमरम मलगरी दा सबक वाए और अल्लाह दी की जिता सुमरम मलगरी दा सबक वाए और तास ते अल्लाह पाक दा आसान की और बलदारा चे सुमरम मलगरी दा सीधी चगी मुंग सर सबकुना वेल गवाड़ी कोशिश ओके चगी तम दाला रोखे बस तासो द वजह न रचा फायदा उशवा दाड़े गट कर दे मुंग बड़ुम्बे इंशाल्लाह स्टार्ट को कार्डियो वास्कुलर सिस्टम में स्टार्ट को लगदा जमुंग इंटरनल मेडिसिन की पसी के टू किताब के तास्तर कद यूएसए मिली हर यो एडिशन दे कोशिश ओके या 12 एडिशन या 11 एडिशन वाखले मा स्टडी प्लस दूर ज्यादा अगट डिफरेंस निश्ता हो बियाम लका एडिशन के जिता सो हर यो वाखले और ओगोरे नुडुम्बे मुंग सरा चकम दे चकम सिस्टम प्रोते अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दे नो द कार्डियो मतलब दिल तो गोरे द कार्डियो मतलब से दे हार्ट थे द कार्डियो मीन हार्ट वास्कुलर मतलब दारे ब्लड वेसल उस पर ब्लड वेसल के आर्टरी राजी पर ब्लड वेसल के वेन्स राजी पर ब्लड वेसल के कैपिलरीज राजी दैट ऑल पर ब्लड वेसल के राजी नमंगवा इच द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we practically study the diseases, investigation and management of the heart and associated blood vessel disorder that is known as the cardiovascular system. लगातार सुबह है सर पजड़ा के कमी कमी मसली दी ना होता उस तब पता भाई हार्ट अटैक थे चेत मायोकार्डियल इन्फेक्शन वायु तासु बता पता यार दजलो मसले के मुसरा इंजाय नाराजी चगे के मुसरा जे कमने मायोकार्डाइटिस राजी पेरिकार्डाइटिस राजी बिया कार्डियोमायोपैथीज राजी द टोटल जो सुमर मसली दी द पहाड़ के दन नदी द से ब्लड वेसल के कथा सोगो रहे रक मिसाल एयोर्टिक एनुरिज्म दे तासु बदा नुमो रेदरी द टोले बीमारे उस तास तमख के जब यो इंशाल्लाह डिस्कस को सिर्फ तासु लगा माइंड जोड़ो कि बदे के हम दन नस सवायु अयोटिक डायसेक्शन दे पके द डेर जात मुहिम दे और द पहर जे सवाल नो के राजी अयोटिक डायसेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बिया पदे के दन न जे कम दे सरा हाइपरटेंशन लगा चकल प ब्लड वेसल बांधे द विनी द फ्लो अगर प्रेशर सेवाशी नगे तम सोवायु हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वायु नो आगा सिस्टम चिपागे की मुंग दन ना लगा द जड़ो और द रगुनो द हार्ट और द ब्लड वेसल द डिजीज मुताबिक पर डिटेल सरा मुतालिया को नहीं तमुंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वायु पागे के उस उड़ुम्बे चिमुंग सर राजी द टूरनर अवलने और बेसिक्स बुनियादी नॉलेज आमुसरा द ईसीजी बारकी ईसीजी ई को मतलब ई को ईसीजी द द्वाड़ा योदा से इन्वेस्टिगेशन दी चिकम डॉक्टर साहिब या डॉक्टर साहिबा व कार्डियोलॉजी के कार की मुदागा चिकम प्रैक्टिकल वर्क थे अगर ईसीजी और द ई को न अलावा इनकम्प्लीट थे अगर नामुमकिन दे ईसीजी द कोल्ड द यो बेसिक्स थी ब्याच इंसान सुमर प्रैक्टिकली अस्पताल के वार्ड के दे कार की न तो नूरम्स दकड़ की कुछ तास्त द ईसीजी मालूमाती तास्त द ईसीजी पदे मुंग ब ईसीजी के दा पेजन उची दे रेट्स दे मुंग ब दा पेजन उची द ईसीजी चे कम दे रिदम्स दे द रेगुलर रिदम ईसीजी द रेगुलर रिदम ईसीजी द देवदा वायु दा मुसरा एक्सिस दे सरे लाइक लेफ्ट एक्सिस डिविएशन दे या राइट एक्सिस डिविएशन दे दब डिस्कस को बिया द इंटरवल खबर बको इंटरवल दे से दे स्कीम या इन्फेक्शन दब मुंगा चिकम दे गुरु और चेंबर एनलार्जमेंट ईसीजी की दाम पता लगी कि मिसाल राइट एट्रियल एनलार्जमेंट शेवे दे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट शेवे दे लकुलता उस्ताद है कि सिंपल गुंता डायग्राम ड्राको मा न बाय कि हम ताउस्ता अंदाजा उशी दगुर मुंगसर दलता राइट एट्रियम दे दमुसरा लेफ्ट एट्रियम दे द राइट वेंट्रिकल ले और दमुसरा लेफ्ट वेंट्रिकल ले तासो को रे तदे लेफ्ट एट्रियम ना विनचर तराजी लेफ्ट वेंट्रिकल दा कुदरता मुसरा यो वाली अगे तमुंग वायु मेट्रल वाल सो तवायु मेट्रल वाल वतवायु लकदे तो मख के मुंग बाइकस्पेड वालुम वे कुदे तमुंग मेट्रल वाल वायु सिर्फ यो तास तो आसान होता मिसाल दर कोम तास तो दा पता लगी यार चेंबर एनलार्जमेंट से तवायु अब ईसीजी की दन्ना मुंग संग पता लगी दायद पारा मुंग बिया मुख्तलिफ किस्म चिकम लीड्स दी दागी चेंज इस्तगुरु लकदे तक तास उगुरे लकदा मेट्रल वाले कदे जदा से चिकम ने तंग कम कना नेरो कम तो बता दे जो सिंपल गुन तटे क्यूली कम नेरो द नेरो मतलब से दे पुख्तो की और तमुंग वायु योशीस तंगेदल तमुंग सवायु तंग चिशिया नेरोशी नुतास तो बदा पतई चिपजड़ के दन्ना यो वाल ले और दागा दन्ना चिकम जेदे अगर नेरो शो अगर तंग शो दागे तंगेदो तमुंग पर कार्डियोलॉजी की स्टीनोसिस वायु उस कचरे द माइट्रल वाल नेरो शो
نو بیا به د لیفٹ ایټریم نه دا بلډ چې کوم دی هغه به لیفٹ وینټریکل ته په صحیح توګه په صحیح کنډیشن کې نه راځي، لکه ډېر کم به راځي به خو ډېر کم به راځي. نو زیاته وینه به په دې لیفٹ ایټریم کې پاتې کیږي چې د هغې د وجې نه به ظاهري خبره ده چې دې سایز څه کیږي غټ کیږي. نو که لیفٹ ایټریل موږ سره انلارج شو نو دا موږ سره یو قسم چیمبر انلارجمنټ دی. داسې که بیا لیفٹ وینټریکل ایورټا له وینه ورکړي دلته ایورټیک والی کاغه نیرو شو نو بیا به لیفٹ وینټریکل انلارجمنٹ کیږي. مختلف بیماریانې دي د هغې د وجې نه د مختلف کنډیشنو کې د زړه چې کوم مختلف چیمبرې دي د هغې انلارجمنټ کیږي. دا ټول ډسکشن به موږ د ای سی جي نه زده کوو. نو اوس راځو وداوټ ویسټینګ ټایم، د ټایم د ضایع کېدو نه مخکې موږ راځو او ان شاء الله خپل سٹارټ اخلو اومبې چې کوم زموږ ټاپک دی دیٹ از کالډ ای سی جي. اوس راځو چې ای سی جي څه دی، د دې زموږ ته څه فایده ده د هغې باره کې اوس خبره کوو. د ای سی جي چې کوم دی زه به تاسو ته ووایم ای سی جي مطلب دا دی دیٹ از کالډ الکترو کارډیوګرام. ای سی جي دې ته څوک چې کوم دی موږ سره ای کې جي وایو، دا ای سی جي او ای کې جي دا دواړه یو شی دی، الکترو کارډیوګرام. ګوره چې کله موږ سره د زړه چې کوم الکتریکل اکټیویټي ده هغه موږ سره په یو ګراف شکل کې په یو پیپر شکل کې ډرا شي نو هغې ته موږ څه وایو ای سی جي وایو یا هغې ته موږ وایو ای کې جي. صحیح ده. تاسو ته د ای سی جي د مخکې تاسو ته چې کوم هلکان ما سره فرسټ ایډ یو ایس ایم ایل ای سټیپ 1 کې دي نو هغې ته اوس هم زما لیکچرې اوپن دي په کارډیالوجي کې چې کوم ای سی جي ټاپک ته زما اب وګورئ ای کې تاسو ته ما پوره ډیټیل خولی دی چې کنډکټینګ سیسټم څه دی. لکه کم ملګري چې ما سره سټیپ 1 نه دی ویلی کوشش وکړئ سټیپ 1 سټیپ 2 دواړه یو ځای ما سره ووایئ تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. کم ملګرو چې آلریډي زما سبسکرپشن اغستی دی په یو ایس ایم ایل ای سټیپ 1 کې هغه په کارډیالوجي سیکشن کې چې کومه بیسک ای سی جي خولی ده هغې ته لږ ورشئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې سر دلته موږ سره څه خولی دي. ګوره ای سی جي چې کله موږ یو عام سټیپ اخلو که نه نو هغه موږ سره په بیسکس کې موږ ویلو هغه موږ سره داسې راځي لکه دا اوس موږ سره ای سی جي را دا د یو عام سټیپ دی. دې ته موږ څه وایو دلته چې کوم دی په ای سی جي کې دې ته موږ وایو پی ویو، دې ته موږ څه وایو پی ویو ورته وایو. بیا دلته که تاسو راشئ دې ته وګورئ دې ته موږ وایو کیو آر ایس کمپلیکس، دې ته څه وایو کیو آر ایس کمپلیکس. او که تاسو د اخرې ته راشئ دی والا نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ټي ویو ورته وایو. څه ورته وایو ټي ویو. نو ګوره په ای سی جي کې د دې خپل خپل مطلب دي. په ای سی جي کې مطلب دا دی د دې پی ویو مطلب دا دی ایټریل کنټریکشن چې کوم په زړه کې دوه ایټریاز دي دی چې کله کنټریکشن وشي یا هغې ته موږ ډي پولرایزیشن وایو نو د هغې چې کوم کنټریکشن کیږي نو هغه چې په ای سی جي کوم چینج کوم فرق ورځي هغې ته موږ پی ویو وایو. بیا د کیو آر ایس کمپلیکس چې کوم دی دې ته موږ وایو وینټریکل کنټریکشن، دې ته څه وایو وینټریکولر ډیپولرایزیشن یا وینټریکل کنټریکشن. او ټي ویو ته موږ وایو وینټریکل ریپولرایزیشن. نو ګوره دلته به تاسو ته یو سمپل غونته زه ډایګرام ډرا کړم. زه بیا تاسو ته دا خبره کوم زه دې په بیسک کې ځکه نظم کني زم نه بیا ډېر ټایم تېرېږي ځکه کوم هلکانو ما سره سټیپ 1 جوین کړي هغې زما کارډیالوجي لیکچر وګورئ ډېرو ته به پته وي چې دا زه څه وایم. هلکه هغې ته دا ما ویلی دی دا موږ سره ایس اے نوټ دی دا اے وي نوټ دی. دا ګوره ایس اے نوټ نه امپلس چېرته راځي اے وي نوټ ته راځي. دلته بیا هغه بنډل آف هس دی چې کوم کنډکټینګ سیسټم آف د هارټ موږ ویلی دی بیا دلته موږ سره رایټ بنډل برانچ دی لیفټ بنډل برانچ او پرکنجیس فایبر دی نو دې ته موږ وایو کنډکټینګ سیسټم آف د هارټ. ایس اے نوټ ته موږ وایو پیس میکر آف د هارټ چې د خپل امپلس چې کوم دی دا په خپله پیدا کړي. ایس اے نوټ نه چې کله امپلس پیدا شي نو دې دغه امپلس بیا لاندې راولي او چا لی ورکړي اے وي نوټ ته ورکړي. او چې کله د ایس اے نوټ نه امپلس لاندې اے وي نوټ ته راشي نو دا په د ایټریا باندې راتېرېږي او چې کله دا امپلس په ایټریا ور تېرېږي نو هغه په ایټریا کې چینج راولي کنټریکشن پیدا کړي چې ته موږ څه وایو پی وی ورته وایو. بیا موږ سره دا وینټریکل غټ دی. اوس دا اے وي نوټ نه چې امپلس راشي که نه نو دلته لږ شان دپاره موږ سره دا امپلس څه کړي دی لږ ریسټ وکړي دغې ته موږ وایو د امپلس دی ډیلی ته موږ وایو اے وي نوډل ډیلی چې هغه 0.1 سیکنډ دی او دا فیزیولوجیکل ډیلی ده دا نارمل ده. بیا دلته نه امپلس لاندې راځي بنډل آف هس ته پر رایټ بنډل لیفټ بنډل نو دا دواړه وینټریکل چې کله موږ سره کنټریکټ کېږي نو دا چې کوم دی زیات مسل دی پکې زیات پاورفل دی نو دا موږ سره درې ویوز پیدا کی کیو آر ایس کمپلیکس دې درې واړو ویو ته موږ کمپلیکس وایو.
अब बया چې کله موږ سره ventricle relax شي نه ته موږ टी वेव دا atrial contraction دی د ventricle contraction دی د ventricle relaxation دی نو atrial contraction شته خو atrial relaxation نشته دا تاسو ته ما ویلو ځکه چې کله ventricle contract کیږي نو هغه ټایم باندې ایټریا ریلیکس کیږي او ventricle contraction دومره پاورفولي دومره په زوري چې هغه د ایټریا ریلیکسیشن چې کوم دی هایټ وي صحیح ده نو اوس راځو دویمه خبره ته لکه دا خو د ای سی جی چې کوم یو نارمل چې کوم موږ سره خبرې وي اته اوس ته ما وکړې خدا زه بیا خبره کوم چې دا موږ الریډي ډسکس کړی دا په کار چې تاسو لا درځي اوس راځو په ای سی جی کې چې کوم ریټ دی ریټ موږ سره هارت ریټ چې کوم دی څومره The normal heart rate in ECG of a patient should be in between 60 and 100 beat per minute. لکه په یو منټ کې چې کوم د انسان د زړه ریټ دی هغه موږ سره څومره پکار دی د 60 نه والا تر 100 پورې د 60 نه چې کم ني د 100 نه چې سیوا ني اوس کچري یو کس ته دا هارت ریټ چې کوم دی less than 60 دی ایته بریډیکارډیا وایو ما کچري 100 نه سیوا دی هغه ته موږ ټیکیکارډیا وایو اوس دا بریډیکارډیا او ټیکیکارډیا دا موږ سره نارملوم کې دي شي دا موږ سره ابنارملوم کې دي شي نو دا اوس موږ ډیسکس کو بیا موږ سره ریدم څه شي دی ریدم چې کوم دی دا موږ سره دې ته ګورو چې دا ساينس ریدم دی کنه ساينس ریدم هغه ته وی کچره په هر یو ای سی جی کې اوس دا خبر ډیره زیاته مهمه ده زه دلته لیکم آی ایم پی ویری ویری امپورټنٹ کچره په ای سی جی کې پی ویو بیفور ایوری کیو آر ایس کمپلیکس and QRS after every P wave لګو دا P wave دا او دا موږ سره QRS کمپلیکس دی دا بیا T دا بیا موږ سره P wave او بیا QRS کمپلیکس او دلته بیا موږ سره T wave د دې مطلب دا رې کچره موږ سره په ECG کې دنه P پسې QRS او QRS نه پس بیا وروسته P wave هم راځي د T wave خو راځي دا په نارمل له نو د هر یو QRS نه مخکې د P wave راتل دې ته موږ وایو ساينس ریدم د دې مطلب دا دی چې امپلس د اس ا نوډ نه راغلی دی بیا ایریګولر ریدم څه ته وایو دا موږ سره نټ پی ویو بیفور کیو آر اس چې کله د پی ویو د کیو آر اس مخکې ابسنټ شي نو دا ایریګولر ریدم دی او ایریګولر ریدم چې کله جوړ شي دا غیر چې کوم موږ سره بیا پرابلم جوړیږي هغه ته موږ وایو ایریدمیا مطلب abnormal یا irregular rhythm of the heart is called arrhythmia نو هغه arrhythmia چې پای کې د ایټریا مسلې ایت ایټریل arrhythmia وایو او کله ventricle مسلې ایت موږ ventricular arrhythmias وایو اوس د دې را پس رازو لاندې چې کوم د ای سی جی بل مهم پارت دی هغه ته موږ وایو ایکسس سو ته وایو ایکسس اوس وایو چې د ایکسس څه مطلب دی او د ایکسس معنی دلته څه ده نو ګوره ایکسس څه ته وی نارمل ایکسس څه دی نارمل وی upright plus QRS in lead 1 and AVF د دې مطلب دا رې په دې بل ځان پوهوي د کلینیکل پارت ته د کلینیکل له ای سی جی چې کوم دی دلته تاسو ته ویم چې کله موږ یو کس له ای سی جی کو نو کې موږ سره سوري 12 لیډز هاو مېنی 12 لیډز نو 12 لیډز بتا سو پیژنې چې 12 لیډز څه ته وایو او دې 12 لیډز چې کوم دی موږ ته څه فائدہ را لکه په ای سی جی کې چې کوم 12 لیډز موږ استعمالو دغه څه طریقه ده یا دغه څه فائدہ را نو دا غي چې کوم موږ سره مین پوینټونه دي هغه تاسو ته ډیسکس کوم چې دا 12 لیډز ای سی جی مطلب موږ سره څه دی نو ګوره که تاسو وګورئ موږ سره لیډ 1 بیا لیډ 2 لیډ 3 دا موږ سره چې کوم دی دا درې لیډ دي بل ته یو وی ای وی اف یو ته وی ای وی ال او بل ته موږ وایو ای وی آر دا به تاسو نمونه اوریدلی او بل نور چې کوم لیډز دي دا غي موږ سره چې کوم نمونه دي هغه د V1 نو واخلا تر V6 پوری زبدل تخه ولیکم V1 V2 V3 V4 V5 and V6 نو دا ټول شاوز ډاکټر صاحبانو دا اوشماره چې دا دې موږ سره مین چې کوم موږ سره لیډز دي دا غي چې کوم دې موږ سره کم نمونه دي او دا ټوټل موږ سره څومره دي نو تاسو ته ما سوره وي چې لیډ چې کوم دې دا موږ سره سوره دي دا موږ سره چې کوم دی دا دولس دی اوس دا به تاسو په پریکټیکل کې زده کوئ چې په کم لیډ چې کوم دی دا موږ په کم ځای کې به لګو دا به تاسو ته کارډیالوجي کې چې کله وارډ کې تاسو لږ ټایم تیر کې نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې مطلب کم لیډ کم یو دی او کم لیډ به موږ په کم ځای کې لګو ځکه د هغې وجه دا ده چې دې کې موږ سره فار ایگزامپل دا لیډ چې کوم دی
उस द एवीएल और एवीआर उस सिर्फ दो रता उस उवे मा द मोस्ट इम्पोर्टेंट चिकम द लीड 1 2 और 3 दे ता सिर्फ दुमरस द कहता सुना पवाट के सुख तपूस होगी यदि लीड तसवायु दे तम बाइपोलर लीड वायु दे तम सवायु बाइपोलर का एवीएफ एवीएल एवीआर तो गोरे दे तम यूनिपोलर या अगुमेंटेड लीड वर्ता वायु दे तम सवायु यूनिपोलर या अगुमेंटेड और दम पसीना बांधे लगो दे तम चेस्ट लीड्स वायु दे तम सवायु चेस्ट लीड्स nu leads ci kam de dam categorize ku dreta podam sar total ci kam de dam sar bara di nadibi kachare tasu lead 1 ogore pa ECG ki lead 1 del to tasu select practical wa sarza ka khe ci tasu dashi nogora upright ci kam de upright tek bataus da kave upright sayda QRS in lead 1 and AVF was the AVF o 1 das da ke upright ci kam de da ke chade matlab se उस गोरे दिल तता सुधी ईसीजे तो गोरे द 12 लीड ईसीजी रा उस ईसीजी च कम दे द बताओ द कवे स्टिल तरी ईसीजी मतलब मुंगसरा सदे उस गोरे खदल त मुंगसरा दी ताव दादा लग च कम दे जका खत्मो में ताव द मुंगसरा पतो लगी चदी ईसीजी दिल त मतलब सरे सही शो उस गोरे हाँ दिल त फोकस ओके पदवो जइनो बांधे यो मुंगसा च कम दे लीड 1 दे गोरा लीड 1 ayo bamung akhlu AVF damunga dasada chekko da para the access da para bachiko access was the lead 1 de lead 1 da go gore da de QRS chekkane R wave yedare da musar de sade R wave de tamungu ayo R wave da gore land S te da wado wadari R pa ke gati no pa lead 1 ke da de jana wala da de jana tar de gore da lead 1 da ka da de khabya AVR de ta gore da de jana wala tar de pore da musar chekkam yo lead de द वन दे और पदे के चिकम आर वेव दे द मुसर उचत दे द मुसर बारा दे बदल त चिता सो गोरे पदियो लीड की द एवीएफ दे त दे देना वाला तर दे दे पूरे द मुसर लीड 3 दे द बनो गोरे द टूल एवीएफ न दे त दे देना तर दे पूरे द लीड 3 दे और दे देना ब्या तर दे पूरे द मुसर से दे एवीएफ दे तस तमाविच एवीएफ और लीड 1 दम फोकस को देखे गोरे देखे क्यों आर चिकम दे कम जरे बारा दे टोल का ना वायु आप वायु बरा आप पर दो वायु उस खबर दादा कचरे पर ईसीजे के दन्ना मुंगसर लीड 1 के और लीड AVF के पदे द्वाड़ो के द आर वेव चिकम से मत कम डायरेक्शन दे अगर मुंगसर बरई नगोरा दस चलो के जबरदस्त देवली कम रूल ऑफ तम दलता सदे रूल ऑफ तम तम चिकम दे द मुंगसरा दे गटे बुद्ध तवायु रूल ऑफ तम मतलब दारे पदी ईसीजे बांधे पल चिकम द 1 लीड दे कना 1 पदे चिकम द गस लास ते पदा पोदरवे ओदल्टा चिकम दे द एवीएफ चिकम ने द खेला सुदरवे नो द तम चिकम साडे चिसंग तम अप की नो गोरा द अप मतलब दे के तम बारा दे लका मिसाल दे 1 के आर बारा दे और पर लीड चिकम एवीएफ ते पदे के बारा दे व्हेन बोथ तम इज अप चे द्वाड़ा बरई अर्स टिक टिकना मुंगा यार वेल डन द्वाड़ो गुते दासिको देता मुंग वायु नॉर्मल एक्सेस आगा ईसीजी तभी चिपाई के द लीड 1 और द एवीएफ पमंस के चिकम आर वेव्स दी दागे द्वाड़ा डायरेक्शन चिकम दे दंग से रसी दा पबरे कचरे पदे की यो मिसाल बरा दे और यो लान दे रे या यो लान दे रे और आगा बरा दे या द्वाड़ा लान दे री दा बिया मुसरा एबनॉर्मली नो पदे की बिया मुसर राजी चिदा या लेफ्ट एक्सिस डिविएशन दे या राइट एक्सिस डिविएशन ने मुदा खबर अब सबा तबरीदु जका डेर जात चे कम दे ईसीजी मुश्किल तरीन चीज दे को जमा कोशिश दारे चिमु पयोरस की ईसीजी खत्म न को चे पदे जम सुमर कुले डिस्कशन उशी जम सुमर कुले बहस उशी यकीन उसा देता सो डेर जात जाए के इंशाल्लाह सबब वरे स्टे विद अस डेली बेस बाद में इंशाल्लाह क्लास ही रुंबे हफ्ता 1 क्लास ही जका डेर मलगरी नोर ज्वाइन कोलवाड़ी ब्याज लग रिदम सही शी औस्तासो चे कम दे पेस जमा लेक्चरो सर लग जोड़ शी ब्या मुंग द्वत रिदे लेक्चर मालू का खैरी नो आई थिंक उम्मीद दरम तास तो लेक्चर डेर खोंदुन दर कड़ी तासो पेडेर पुए शेवे दाखला मुंग से शुरू कड़ी निदी ताज इंशाल्लाह शुरू को तासो इंशाल्लाह मास्टरान शे ताले उसका सवाब अस्पताल की ओकस ईसीजी दर की चार तो उगोरा द एक्सेस चे कम दे द टिक ते कदा गलत थे मतलब यार एक्सेस संग बगोरो मतलब लीड 1 और एवीएफ दावा टारगेट की ताज सिर्फ डॉक्टर तदाम हुए चे सर द एक्सेस दोबारा मुंग लीड 1 एवीएफ तजुम अब तपतो लगी जी देलक सबक वेल रे
خو ماشاءالله د سنه زده کړی دي په دې دواړو کې کده آر سے مت چې کوم د بری اپی سیم ډایرکشن دا به نارمل ایکسس کچره مسله و پکې अब سبا ان شاء الله ډیسکس کو دعاګانو کې یاد ساته څومره ملګری دي څومره محصلین دي چې هغه سبق ویل غواړي پریکټیکلی څه شي زده کول غواړي او زما واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی کم ملګری چې پیسې ورکړي دي فیس ورکړی دی تر اوسه پورې په ګروپ کې موجود نه دی یا هغه په سوجه باندې کې ایډ نه دی موږ ته پرسنلی یا چې چاته پیمنٹ کړی دی هغه ته ووایي چې تاسو په ګروپ کې ایډ شئ کې به زه روزانه ای سی جیز یا چې کم شیزو موږ ډسکس کوو د هغې پکچر به انشاءالله زه شیر کوم. تھینک یو سو مچ. ځان ډېر خیال ساتئ. الله حافظ. جزاک الله.